ته زمونږ ویاړ زمونږ اتل یې په تا فخر کوو مشره ته زمونږ د پګړۍ ول یې په تا فخر کوو. خو دغه ټیسټ کې جی تپوس دا کوو چې انعامات په تقریبا څو پورې دا خو 2000 تعداد کې کسان دي فرست سیکنډ تھرډ پوزیشن والا خو جی تاسو خبر وکړله نو دې کې به انعامات تقریبا د نوجوانانو کې څو پورې کسانو ته میلاویږي او بیا داسې په لیډیز کې جی. نو زه صرف او صرف د خپلو بچو سره د خپلو خویندو سره په دې نظر ولاړ یم چې زما دا بچي چې کنه 10 کاله جوړېدلي دي دې لا چې کنه د دې په سر باندې هیڅ هم لاس کې نه خو نو الحمدلله اخرم چې کنه جمعیت علماء اسلام چې کنه دا قدم واغښتو نو موږ دا کوشش دی چې موږ خپل خویندو لا خپل بچو لا خپل رویانو لا دې لا چې کنه یو خوشحالي یو خندا مینا دا ولا ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو راغلیو تحصیل جمرود ضلع خیبر ته. په ضلع خیبر کې د تحصیل نه د ضلع نه د صوبې نه بلکې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې سیرت النبی اسلامي تعلیماتو ټیسټ شروع دی. د دې ټیسټ آغاز چې چا کړی دی د دې ټیسټ چې کوم ماشومان نوجوانانو لپاره چا د ذهن سازي کړې ده او داسې د ټیسټ را جوړولو لپاره چا د اوچت اقدام غشي د هغې نوم دی حاجي محمد کریم چې د جمعیت الاسلام د تحصیل جمرود جوائنٹ سیکرټری زموږ سره ولاړ دی. حاجي صاحب په پروګرام کې تخرکلې وې دي. ډیره مننه بلال صاحب تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو نن ډیر لري زینا موږ ته جمرود ته راغلی تاسو یو جهان مننه. حاجي صاحب تاسو چې دا پروګرام را جوړ کړی دی ماشاءالله د پاکستان په تاریخ کې کوم وګورو نو په لومړي ځل باندې د سیرت النبی اسلامي تعلیماتو ټیسټ آغاز تاسو د ضلع خیبر د افریدونه کړی دی. کو ګوري په نورو سیمو کې کیږي څوک چې د ډانس پاټوله ترجیح ورکوي که تعلیم کیږي نو هم صرف انګریزي تعلیم داسې څه دغه چې تاسو زړه کې دا راغلل چې زه د خپل نوجوان د علماو په سره محبت پیدا کړم د خپل نبی علیه السلام د سیرت نه واقف شي دا ذهن دا سوچ دام چې د څه ټیم نه راغلو. مننه بلال بھائی څنګه چې تاسو ته معلومه ده اورال چې کنه د پاکستان حالات بیا زموږ چې کنه د خیبر ایجنسی نو دلته موږ باندې چې کنه ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات تیر شول دا 20 سال چې کنه مسلسل دي کې د ځوانانو مستقبل ټول خراب شو چې کوم هغه په بمونو کې راغړ شول په بم بلاستینګ راغړ شول چې کنه چا مور مړ چا پلار مړ دی د چارور مړ دی چې کنه یتیمانان دي کونډې دي ډېر مشکلات دي هغه سره سره چې کنه دا ډېر زیاته مسله دا و چې زماده قوم چې کنه ډېر په تکلیفونو سره مخ دي نو زما خواهش دا چې یو خو د خپل نوجوان قوم چې کنه بچی می چې کوم دي دا چې کنه دله حوصله ورکما چې کنه دغه په مخ باندې کوم فریادونه دي یا کوم تکلیفونه دي چې هغه په خندا بدل کما دویم د مدا کوشش دی چې زما د بچی چې کوم دی الحمدلله قبایل قاسم چې کنه اسلام سره ډیره مینه لرون کی دي خو بیا به هر حال د الله ساته کاله چې کنه ډیر خلک د علماو نه چې کنه ډیر لري تللی دي موږ دا کوشش هم کوو چې دا ځوانان چې کنه ځکه چې نوجوان بیا پښتون بچي چې کنه هغه په اسلام باندې خستخکاری دا کوشش زموږ دا چې دا خپل ځوانان چې کنه دیندار شي او دا چې کنه یو دنه یو خسته نوجوان جوړ شي دا غي سره سره چې کنه ډیر ټیسټ کې دا مطلب هم دا دی چې دغه هغه ځوانان ماشومان چې کاری کی قابلیت وي او هغه قابلیت چې کنه بیا موږ نه ځای نشي هغه موږ ځان سره نوٹ کو هغه ته چې بیا سبا سره تکلیفات وي دا هغه تکلیفونه موږ ختم کو هغه موږ سپانسر کو هغه سره چې کنه موږ بیا ودرېګو نو دله یو ښه مستقبل ورکول دي. ماشاءالله حاجي صاحب پروګرام کې چې کم طالبان راغلي دي ماشاءالله دغه دي د 18 سال پورې عمرونو والدي دغه لجی د کم څومره تعداد کې راغلي دي د کې صرف نوجوانان دي کنه لیډیز یعنی بنات چې کم دي جنکه د هغه هم ټیسټ دی. بلال بھائی الحمدلله تاسو وینئ ماشومان تقریبا 2000 پورې ماشومان دي او 3.5 پورې چې کنه هغه جنکه دي هغه د پرم چې کنه خپل تنظیمات کړی دي الحمدلله پروګرام چې کوم دی ډیر په لوی سطح باندې دی او ډیر خسته روان دی ماشاءالله یعنی نوجوانان هم پکې شته په 2000 تعداد کې صرف طالب علمان دي چې د نبی علیہ السلام د سیرت متعلق سره د هغینه ام سی کیو ټیسټ کیږي دغه 350 تعداد کې چې دی هغه جنکه دي زنانه دي هغه به هم چې د نبی علیہ السلام د سیرت نه واقف شي ډیر خپل سوچ دی چې د په تاریخ کې په لومړي ځل مونږ وینو چې په ضلع خیبر کې د جمعیت الاسلام چې کوم جوائنٹ سیکرټری حاجی کریم صاحب د هغه روان کړی دی بل حاجي صاحب دی چې دا ټیسټ اوس کم پاس کې کم ټاپران راشي هغه د لپاره بیا سب انعامات وي فرست پوزیشن تھرد پوزیشن داسې د بناتو د لپاره په هغه حواله سره بلال بھائی بالکل موږ د لپاره د
د جنکو لپاره خپل انعامات یې خېدي الګانو لپاره خپل دي هغه کې جنکو کې چې څوک فرست راشي دغه لپاره فرست انعام 1 लाख रुपए دی سیکنډ چې کنه 50 دی تر چې کنه 30000 دی دا چې الګان هم دي چې کنه څوک پکې فرست راشي هغه لپاره 1 लाख रुपए دی سیکنډ راشي هغه 50000 دی تر لپاره چې کنه 30000 रुपए دی نو دې سره ان شاء الله تعالی چې کنه زما دا فرق پکې نه کړي دا ټیسټ چې کنه دا 50% چې کنه دینی او چې کنه دنیوي دواړه او خاص کر دا ټیسټ چې کنه ټول اسلامي دی خو الحمدلله په اول ځل باندې په تاریخ کې د خیبر چې کنه زموږ خوراکي چې کنه هغه هم چې کنه الحمدلله په دې میدان کې قدم کې خو او دا الحمدلله د سیرت نبی چې کوم دا ټیسټ دی هغه کې چې کنه भरपूर حصہ واغستا الحمدلله دا د خیبر د چې کنه زما د خوریانو چې کنه دا چې کنه یو خو اقدام دی زګه چې دا دین سره خپل پیغمبر سره مینا کول دي هغه چې کوم د دین او د پیغمبر سره مینا ده هغه باندې زما د خوریانو چې کنه هم لبیک ویلو او الحمدلله د خیبر په تاریخ کې په حوال ځل باندې تقریبا 350 زما خوراکي راوتی دي هغه تم بل تنظیمات کړی دا غیر د شکریا دا کومه هغه خوراکو چې نن الحمدلله په دې اسلامي میدان کې به اسلامي ټیسټ کې هغه قدم کې خو ماشاءالله جی تاسو بوریدلی وی چې دې کې خوریان هم دي او نوجوانان طالب علمان هم دي چې هغه به دا ټیسټ ورکړي خو دغه ټیسټ کې جی تاسو دا کو چې انعامات په تقریبا 100 پورې دا خو 2000 تعداد کې کسان دي پس سیکنډ تھرد پوزیشن والا هجی تاسو خبر وکړه نو دې کې به انعامات تقریبا د نوجوانانو کې 100 پورې کسانو ته ملاويږي او بیا داسې پلیډیس نو ما ته چې درې پوزیشن دي هغه لپاره خپل چې کنه فرست سیکنډ تھرد دي د خوراکانو لپاره او د لکانو لپاره خپل فرست سیکنډ تھرد دي او بیا ان شاء الله دې کې موږ دا کوشش کوو چې دې کې بیا موږ چې کنه 2000 چې کنه یو کوېسچن بکو 1000 کوېسچن بکو د 5000 کوېسچن بکو ان شاء الله تقریبا دا 100 کوېسچن به موږ کوو چې کوم لکان د دې نمبرونو نه پاتې شي دي ترنه هغه به موږ دا کوېسچن کوو چې کنه چې چاله 1000 کوېسچن چاله 2000 وی چاله 5000 وی ان شاء الله زما کوشش دا ده چې خپل نوجوان چې کنده هغه مان دې نه چې کنه په خندالات شي او ان شاء الله چې کوم زما روان ټیسټ په اپریل کې نو ان شاء الله هغه کې بیا ډېر لوی پرایز دی هغه لپاره به ان شاء الله زما بچي زما خپل ټول مهنت کوي ان شاء الله د دې مقصد دا خو ډېر وړو کې اس سم نه دی د دې مقصد دا دی چې زما د نوجوانان چې کوم دي تعلیم سره دین سره چې کوم دي وابسته شي او دې ته چې کنه یو خسته میدان ملو شي یو اخلاقی چې کنه اسلامي میدان ملو شي نو زه صرف او صرف د خپل بچو سره د خپل خويندو سره په دې نظر ولاړم چې زما د بچي چې کنه شل کاله جوړېدلې دي د لا چې کنه د دې په سر باندې هیڅ حمله لاس کې نه خو نو الحمدلله اخرم چې کنه جمعیت علماء اسلام چې کنه دا قدم واغستو نو موږ دا کوشش دی چې موږ خپل خويندو لا خپل بچو لا خپل رویانو لا د لا چې کنه یو خوشحالي یو خندا مینا دا ولا ورکو چې په دې میدان کې ورته پته ولګي چې الحمدلله داسې خلکو هم شته چې هغه د علماء کرام سره ناشتي جمعیت علماء اسلام هم شته چې هغه په دې تکلیفونو کې چې کنه په دغه بچو باندې په دغه خويندو باندې په دې بچو باندې داغي نظر دی داغي خوشحالي موږ خپل خوشحالي غاڼو داغي خندا موږ خپل خندا غاڼو دا زموږ چې کنه بس نظریه ده دا زموږ میشن دی او د خپل بچو افریدو بچو لا یو مستقبل ورکول غواړم ماشاءالله څنګه چې تاسو ته پته ده چې د خیبر کې بسره په دهشتګردي او چرس خدنه یعنی منشیات خرصول دغه خبره ترې شروع وي او چونکې دلته کې یو داسې اقدام حاجی محمد کریم صاحب دی ادا کو او داسې میدان ته اخفا کې خودله چې د خپل قوم بچي د خپل ولس بچي د دین اسلام طرف ته روبرل او په داسې طریقې سره روبرل چې هغه کې زم چې داسې کار نه تر اوسه پورې حکومت ګورنمنت کړي دي نه چرته کې بل سیاسي پارټي کړي دي او نه چرته د پاکستان په تاریخ کې شوی دي چې خلکو له ذهن سازي کول د هغو په تعلیم باندې ترجیح ورکولو کې ډېر خپل اقدام او پروګرام چې سر ته رسول بلال لور کې اجازه د الله په عمل